السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمندو مشرانو د سوشل میډیا اوریدونکو او کتونکو، دا وخت لالزاده مجاهد تاسو سره یو پیغام شریکي چې هغه یو ملګری په سعودي عرب ریاض ښار منپوه کې بیمار دی. فالج والله دا یو طرف مکمل کار نه ورکوي، ځوان هلک دی خو بهرحال ډیر زیات مجبور دی، ډیر درد او تکلیف دی پکې. نو موږ ته ملګرو غږ راورسو، موږ رالو او دغه تپوس ته اوس دا وخت را رسېدلي یو، شپه ده 9 بجې دي که 10 بجې دي تقریبا خواوشا. نو عزتمندو موږ صرف دغه کولی شو چې تاسو ته په سوشل میډیا د ده غږ او د پیغام در ورسو. دا نمبر دی د موبایل، او سیف الله نومې دی، سیف الله جان نومې دی، او دغه موبایل نمبر دی. او د کوم ځای اوسېدونکی؟ کابل وو مانډل ډاک اوسېدونکی دی. عزتمندو دا یو درمند دی، یو تکلیف اونکی دی، او لکه دا غږ او دا فریاد تاسو ته در رسوي چې لکه دا قوم او دا پاکستاني او دا د نبي علیه السلام امت او دا انسانان زموږ سره سمرسته وکړي او د ده سره د سپارې او څه قسم دغه شي لکه هغه ټولو ته زه خواست ورکوم چې هغه راشي او کوم د ده سره د مدد کوونکي یا د سفارې په اخلا یا د مالیت په اخلا په هر طریقه چې د ده سره څه کولی شي. وروره دا داسې یو انسان او ښه پهلوان هلک دی، خو بس فالج والی دی، د لاسې بس هسې مرزادان شي دي، لکه کار نه ورکوي، ښه پهلوان مټور هلک دی. خو عزتمندو د دې خبرې دپاره سعودي عرب ته دیم نه راغلی، خو به هر حال ډېر زیات مجبوره شو او د ډېر وخت نه پروت دی دلته. ما د ملګرو سوال جواب وکړو چې د راشه د حالات وګوره، نو زه رالم او ما چې د حالات د ملګرو سره زه شریک کړم، نو دا به تاسو سره دا ملګري دا دغه وکړي. ته ووایه که نه تا رسې چل دی فالج والی دا لاس خپې د کار نه ورکوي. نو څه پیغام کول غواړي دې ملګرو ته؟ څه ویل غواړي؟ نور څه د مال پیسو میسو نه څنګه یې؟ بس الله به خیر وکړي. زه ستا سره ستا پاکستاني او د نبي علیه السلام امت او ټول انسانیت ستا سره دی. نو لکه مطلب دا دی چې دا زه ټولو ملګرو ته پیغام ورکوم چې لکه تاسو دغه مریض دی، د دومره بیمار دی عزتمندو چې ستاسو سره خبرې یا خبرې نشي شیر کولی. نو زما عزتمندو مشرانو چې موږ په دې مسافرۍ کې په دې سخت لنډ تنګ وخت کې راشو، د دې ملګري د دې مریض ته موږ تاسو ته غږ در ورسوو، نو تاسو هم فرض جوړېږي د انسانیت په وجه، د اسلام په وجه، د پاکستاني او د هر مسافر په زړه کې چې د ده دا فریاد او دا تکلیف لیدلی، نو تاسو له به په خپله دا فکر راغلی. داسې وخت به هر انسان راتلی شي عزتمندو. نو زه تاسو د دپاره د الله وایم چې دا مسافر، دا مظلوم، دا مزدور کاره خلک چې به دې خپل اقامې او د خپلو بچو د ګټې وټې وسې کېږي چې بیا بیماري راشي او لاس خپې کار پرېږدي، نو څه به وکړي؟ د کلي د تلو ټکټ وسې بیا نه کېږي، د اقامې د جوړولو وسې نه کېږي، د سفر نه کېږي. نو بیا موږ له هغه وس والا خلکو ته او هغه کوم چې حکمرانان مشران دي هغوی له پکار دا دي چې د دې خلکو سره بیا مدد مالي جاني منډه ترړه د سپارې موږ به خپل وس هم مناسب منډه کوو. زموږ چې څه وسي موږ خو نن رالو دې موقع له اوس راته ملګري سوال جواب وکړو د چا په واقعه لاسنیوه کې ناسو په خبره باندې خبر شو رالو، خو موږ هم خپل وس کوو. خو به تاسو ټولو باندې په سوشل میډیا کې دا څومره وخت چې زما چا ته رسي په هغه خلکو باندې هم د دا خدمت او منډه او د سره مالی مدد او دغه کول غواړي. نو عزتمندو دا سړی به د سره خبرې وکړي. دا کا ته دوه درې خبرې خو وکړه که نه، درې کسانو ته څه ویل غواړي؟ مشرانو ته، سفارې ته، حکمرانانو ته، د پاکستان هغه حاکمانو ته. ګوره د ده دا یو طرف دغه شعر دا لاړې دي په دې یو طرف بهیږي عزتمندو، دا یو طرف اوښکې نه هم سترګې نه بهیږي، دا یو طرف دا لاس په یو طرف باندې عزتمندو فالج والی د دې لاس خپونه د خولې روانې دي. نور لکه زه به تاسو ته وایم په دې لاس کې په دې کې سفر اخیستی که نه، دې ته وګوره دا لاس وچ دی او دا لاس غوړ دی او پړسېدل دی عزتمندو. نور چې دا سړی او دا مریض داسې پاتې شي او په دې تکلیف کې پاتې شي، نو لکه مطلب دی دا بیا ډېر نقصان طرف ته دا خبره لاړې شي. نو زما عزتمندو زما خو دغه پیغام و چې تاسو ته مې راورسو، دی د موبایل نمبر دی او تاسو مهرباني وکړئ د الله د رضا دپاره په دې نمبر د سره رابطه وکړئ، څه مدد کولی شئ یا څه د سفاري یا د ټکټ وسته چا سره کېږي، څه قسم تعاون سره کولی شي، نو موږ به دا ویډیو تاسو ته په فیسبوک باندې په سوشل میډیا جاري کړو. تاسو ته ستاسو عزتمندو د دې سړي سره خپل نه وکړئ، د سوات اوسېدونکی دی او نوم د ده دا لیکلی دی او د دغه ځای اوسېدونکی دی، منپوهه کې پاتې کېږي. دا څه پم سره دې غاړې ته د جومات نه شاته دیره ده. نو تاسو ټولو ته ما دا لنډه غونته ویډیو وکړه انشاءالله تعالی چې تاسو ټول مشران چې څوک د دې اتحاد ګروپ والا یا نور یا د سفارې داسې واکداران یا مشران یا داسې د پیسو وسته چا کېږي، نو هغه خلکو له پکار دي چې راشي او د دې ملګري سره مرسته وکړي او منډه ترړه ورسره وکړي. نو تاسو له خدای جزای خیر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوی پکې دا راوله، زه مشران پکې راوله، دا مشران دي او دغه بخشا مولوي صاحب دی دا او دغه پکې هم دغه سپین ږیری ولاړ دي، دا ټول پکې راوله.
دا مشران د دې لکه شهادت دی، لکه مثال په تور دا تاسو زه خو خېدې شو چې به دومره سپینګري دي دا د دې د حالات او دیو چې رااله په دې شپه باندې کنه هر سړی مزدوري او روزګار لږی خو دا درد او دا فریاد زموږ د زړه ته راورسېد نو موږ ټینګ نشو ورالو د موقع کې موږ دا ویډیو وکړه نو تاسو ته موږ شیر کو تاسو مزید هم نور شیر کې دای د موبایل نمبر د عزتمندو او د قینوم دی او د سوات اوسیدونکو دی او ان شاء الله تعالی تاسو به دا ارس استادان سره ټیپ کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جاړه مخیر دی خدای بخیر کی خیر. السلام علیکم.